احادیث مبارکو کی راضی فاطمه رضی الله تعالی عنها بدکور ټول کارونه پخپل باندې کول ټول کارونه به پخپل کول علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی میچن به هم پخپل تاوولا د دانو نه وړ به پخپل کول میچن به پخپل کولا کپڑے به پخپل انزلی زای به پخپل جارو کو او خوراک سکاک تور به پخپل باندې بلو وی کله کله بډې رضیات استړي هم شولا علی رضی الله تعالی فرمای وی میچن به دومره وکړه چې د فاطمه رضی الله تعالی په مبارک لاسو کې به پوله ښکار شوی لاس به پوله شو وی په مشکونو کې به وبر راوړي نو دا هغه چې کومه فټه ده دا هغه نخه د فاطمه رضی الله تعالی په دې سینه باندې داسې جوړه شوی و دا هغه مشک دا هغه پټه نخه د فاطمه رضی الله تعالی په سینه کې جوړه شوی و یو ځلی یو جهاد او شو پاغي کې سوینځ غلامان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالو په مال غنیمت کې سوینځ غلامان رالو امام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو چې فاطمه لاړه شه بابا له ډېر شي وینځ راغلي دي او ته ډېر زیات ستړی شو چې تعلم یو نوکر یو خادم در کې ستا سره د کور په کار کې تعاون کوي لاړه شه پسې کنه نو فاطمه رضی الله تعالی د علی رضی الله تعالی په خله باندې لاړه نو چې لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کېناستله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل فاطمه اسی راغلی فاطمه رضی الله تعالی عنها غلی شو د حیا نه غږ ونکو واپس را لکورته علی رضی الله تعالی ته فرمایل دا تا ته سو ویل عزت تلی ما خو ما د حیا نه غږ نشو کوله چې مال نه کرا فکار ده ها ویلاړ شو ته کنه بیا راولېګله چې بیا راولېګله فاطمه رضی الله تعالی بیا د حیا نه غږ ونکو واپس رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فوشو چې فاطمه رضی الله تعالی سب غرض راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله لاړو وی فاطمه سره خو راغلی وی هوا کنه سره راغلی وی اذا الله پاک پیغمبره زالی در لګلیو ما ته وی ته کور کې ډېر ستړي شوي خپل بابا ته وای تعالی یو نوکر یو خادمه در کې ډېر شي راغلی دي سستا سره د کور کارونه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل فاطمه بالکل خادمان راغلی وینځ راغلی دي خو ما ته ډېر شي د مجاهدینو یتیمانان ناشتي ستانړم به حق داغي یتیمانانو د چاغي ته زور کم مالی غنیمتو فاطمه بچستا پاغي کې نه رسی خو فاطمه دا غي نه در لزه او بهترین سیز در کما دا غي نه له غوړه سیز در کما فاطمه رضی الله تعالی فرمایل بابا ما ته ضرور راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے فاطمه هر فرض مانځه پسې 3 پیری سبحان الله وایا 3 پیری الحمدلله وایا 4 پیری الله اکبر وایا دا د دنیا د تمام خادمانو غلامانو وینځونه بهتر دی دا ذکر او دا وظیفه فاطمه رضی الله تعالی فرمایل وی بابا دا کوم وظیفه چې تا مال راکړه دا کوم ذکر چې تا مال راکو دا ماته د ډیرو خادمانو غوړه دی زه په دې باندې خوشاله مزمانه او کړی ته ضرورت نشته دی دي ته تسبیحات فاطمی ویل شي او د کېدو په ټایم کې هم ویل ډیر زیات ثواب لري او د هر فرض مانځنه وروسته هم پکار ده چې موږ د هر فرض مانځنه وروسته د تسبیحات وایو 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله او 4 پیری الله اکبر د کېدو په ټایم کې هم وایو او د فرض مانځنه وروسته هم وایو دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها جوان د علی رضی الله تعالی عنہ فکور کی دا د پیغمبر لوروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الفاطمه بضعه مني فاطمه زما د زړه ټکړه ده چې دا خفکړه غي انسان زه خفکړه مزه خفکړه نبی علیہ السلام سره دومره مینه و نن سبا چې معمولی غونته افسر وی کنه یا معمولی غونته وزیر ام پی ام نه داغه د لور کما خبرې داغه د لور کما نشي داغه د زوی کما نشوي
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور مبارک لاړه د خادم غختو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي بچیا ما ته ډېر شي یتیمانان د مجاهدینو د ستان وړم به حق داغي کیږي تخپل کار په خپل کوا. دا چې خسته وکاګانو اوریدلو د لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته وکاګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان د سر کلک کې تاسو ته د نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره د ثواب په نیت باندې لازم شریکه کړئ. والسلام. ډېره مننه.